او په هر ملک کې چې کوم مسلمان مالداري نو قرباني تاسو هم قرباني کوئ چې کوم مالدار یې. نصاب ما چانه تپوس وکړ مې څومره دی نو هغه راته د سپینو زرو خبره وکړه وی په 200 روپۍ څه د پاسه نن سبا نننی ریټ د سپینو زرو د تولې نو 52 تولې سپینو زرو قیمت چې ما اندازه ولګوله نو 37,800 جوړېږي. دا نننی ریټ دی 30,000 او 800 روپۍ. نو چې چا سره 30,000 او 800 روپۍ وي نغدې یا ورسره 250 تولې سپین زري یا ورسره 19 تولې د سرو زرو کالي وي یا سره زري قربانی پہ واجب ہے. او کہ یو سړي سره 19 تولې سره زر نی لګي ورسره یو توله یا 2 تولې یا 3 تولې نو که نورې نغدې پیسې ورسره نی خو په ده قرباني نه کېږي. او که نورې نغدې پیسې ورسره نو بیا به هغه پیسې هغه کالي سره جمع کړي. د کالي قیمت فروخ به ولګي چې په څو خرڅېږي قیمت خرید نه ابا سره جمع کې نو چې قیمت 19,800 ترسي نو دا ښځه به هم قرباني کې. که یو سړي سره نقد مالی خو د تجارت مالی لکه دکان یې دی کارخانه ده کاروبار یې دی د څاروو تجارت کوي څاروي اخیستي تجارتي مال چې ورته وایي او قیمت 19,800 ته رسېږي دی به هم قرباني کوي. که د یو سړي ځمکه د نغدې پیسې ورسره نشته دومره ځمکه ده چې د ادنا ګزاره پې کېږي د ده او د ده د ښځې او د بچو چې ده سره کوم شریک اوسېږي هغه بچي معمولی گزاره پس پورا ډوډۍ هم کېږي نو قرباني پې واجبه ده. او که دومره ځمکې وي چې ګزاره یې پې نه کېږي تر څو دیاړي ورسره نه کړی او مزدوري نه کړی نو بیا پې قرباني واجبه نه ده. دا قربانی با پچا کیگی که دا ټول شریک دی او اختیارمند صرف یو پلار دی نو یو قربانی دیو کی. او کنه دا بچی ټول شریک ندی دا پلار ځان له پنګه ده د یو زوی ځان له پنګه ده د بل ځان له او د ښځې ځان له پنګه ده او د هر چا پنګه 37,800 روپو ته رسېږي بیا به هر یو قربانی کوي. او که ټولې په شریکه ګټي او پلار له راوړي چې بابا بس ته پیش او اختیار دی پیش یا مور راوړي مور ته پیشه اختیار دی پیشه نو چې کم بیا د پیسو اختیار مني بس هر یوه قرباني وکړي. په ګډ او په چیلي او په غوا او میخه قرباني کېږي. ګډ چیلي چې د کالي چې د کال نه کمي بیا پې نه کېږي. البته علما لیکي وی لماور ګډ چې دا د شپږو میاشتې او په شکل د کال ښکاري نو په دم قرباني صحیح ده. بېلمه ګډ یا چې شکل کې رکوټ ښکاري دې باندې نه کېږي تر څو چې کال ته نی رسېدل نو چیلی ګډ د کال او غو میخه د 2 کالو چې 2 کالو ته عمر رسېدلي د قربانۍ پر 2 کاله عمر پوره شي. که غاښ یې کړي که غاښ نه کړي غاښ له اعتبار نشته عمر نه اعتبار نو بیا پې قرباني صحیح ده. او که د 2 کالو نه عمر کم نو قرباني پې نه صحیح کېږي. ګډ چیلې د یو کس نه بالالی او غوا او میخه کټا کټې سخې دا د 7 پورې پکې شریکان جوړېدی شي 7 کسه رکوټې سخې دې هم پکې 7 سې جوړېدی شي رکوټې کټې دې هم پکې 7 سې جوړېدی شي 7 سې به خو د 7 سې پوره ګورې پوره سمانه 6 کسان د کندي خلک دي او 2 ورونو پیسې تن کړې نیمې یو کړې او نیمې بل کړې او په شریک یې حصه ونیوه د یو کس حصه پکې کمه شوه که 2 کسو په شریکه حصه ونیوه او 6 سره ملګري شو د دې ټولو قرباني ونه شوه. 7 کسانو کې د یو کس پیسې ارامې دي د ټولو قرباني ونه شوه حرام خور به پکې نه حسابه او ښه قرباني په ګډ د نبي علیه السلام فرمایي او ښه قرباني هغه ده چې ښایسته سړی ښکلې مزېدار څاروی واخلي کوم څاروي چې ګوډې قرباني پې نه کېږي چې د حلالېدو ځای ته په خپله نه شي تللی
دا کم ساروی چې سترګه ړندی یا نیم نظر کمی قربانی پې نه کېږي، دا کم ساروی چې پیدایشي ښکرني قربانی پې کېږي، خو که ښکرې ماتي د نیمې نه زیات بیا پې قربانی نه کېږي. کم ساروی چې پیدایشي غوږونه نی خیر دی، او که غوږ د نیمې نه زیات پرې بیا پې قربانی نه کېږي، لکه نیمه پرې د قربانی پې نه کېږي. کم ساروی چې غاښونه نی او دې گیا پہ خولی شي، گیا کې فرق نه راځي بیا پې کېږي، او که گیا په تکلیف خوري بعضې خولی شي بعضې نه شي خوړی نو قرباني پې نه صحیح کېږي. کم ساروی چې دومره ټپي چې د هغه په دې نلونو کې دننه مغز ختم شوي د ګرځېدو نه په دم قرباني نه صحیح کېږي. خشته ښکلې ساروي باندې قرباني کوئ مزېداره، حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوئ، شپږم کولی شي، پنځم، څلور، درېم، دوم کولی شي، اووه نه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي. د قربانۍ څاروی چې دی واغېشته، چې چا نه دی واغېشت په هغه بعضې خلک شرط لګوي، وی دا براله ساتې، دا د ګناه شرط دی، دا ناروا دی، ساتل په هغه نشته، هغه خو په تا خرڅ کړ. البته که ته وله پیسې ورکې چې روغه دروازې څونه ګیا خوري، هغه وي د 50 روپو، وی ده دا 10 ورځې راله وساته او هم د هغې دا پیسې د ګیا مانه واله، نو بیا ټیک ده. او که نه ورته وی علم خو راله بیا ساتې، دا د ګناه شرط دی، دا ناروا دی، دا بلکل ناجایز دی. کوم څاروي چې پی والا دی چا واغېشته، پی به ترې نه لشي، او که پی غولانځ یې دړ کو نو یخې اوبه دې وله په غولانځ ور واچوي، خو پی به ترې بلکل نه هلي. او که بالفرض کم پی د هغې نه بعضې سالونه بیږي پی یا ډېر تکلیفي او پی دې ترې واغېشتل، ښه خو نه چې ترې والې خو دې واغېشتل، نه په خپل استعمال کې نه راولي، به فقیرانو له خیراتي ورکړي. یې دې ساروي ته واپس په بوتاوه واچوه چې ویې خوري، یې فقیرانو له ورکړي. منډی کې چې د څاروی واغېشت نو ډېر خلک د منډی کرۍ نه ورکوي، پټ په غلا روځي، هغه ته وایي ځانکه کور به تی به ما بویې د مازدیګر به درشم کور به پیسې درکم. د منډی کرۍ په ټول ګناه ده، دا ناروا دي، حرام دي، دا خو د هغوی د کرۍ ځای دی، دا خو هغوی یو ګونه ځان له خپله کرۍ مقرر کړې ده، خو هغوی به هم زیاتې نه کوي چې کوم عام ریټ کې ابالي د هغې نه زیات بنالي، بل هغوی یو بل زیاتې کوي. دا ریټ دا کرۍ خو د هغه ځای دی چې کوم ځای کې څاروی خرڅېږي، نو هغوی په لارم کسانو درولي، او که په لارم چا سودا وکړه نو منډی والا ترې کرۍ اخلي، دا ګناه ده، لار خو د ده نه ده، لار خو سرکاري ده. هغه منډی چې کوم ځای کې هغوی هغه ځای مختص کړي نو هلته به منډی والا پیسلي، د لارې د څاروي پیس هغوی نشي اخیستی، دا ګناه ده، دا به بلکل نه اخلي. علالی بیا د اختر پر ورځ چې کوم دی د اختر مونځ کېږي نو هلته د اختر د مانځه نه مخکې به نه لالی، اختر مونځ چې وشو هر جومات کې چې وشي لالولی شي، او که بانډه کې چې لالو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي ملالولی شي. یو صحابي د حضور پاک هغه د مانځه نه مخکې الاله کړې وه، نبي علیه السلام ورته شاتو که شاتو لحمن، زه بس غوښې له دې الاله وکړه، بل به الالی اوس. او ښه دا ده چې په خپل لاس حلال کي، دا بهتره ده، او که د بل په لاس څوک الالی وکیل به کي نو هم الالولی شي. 3 ورځو پورې قرباني الاله کولی شي، لومبی او دویم او درېیمه، او 3 ورځې پس بس ورځې ختمې شي، بیا یې سم نه کېږي. سرمن سره به یې څه کوې، نغده سرمن هر چاله ورکولی شي، ځان لته بورقم جوړولی شي، ځان لته لمسیم جوړولی شي، او مالدار له هم ورکولی شي او غریب له هم ورکولی شي، او چې سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به یې غریب له ورکوي، مالدار له نه شي ورکولی. د قربانۍ سرمن دا به قصاب له په مزدورۍ کې نه ورکوي، که مزدورۍ کې دې ورکړه نو ګناه دې وګټله. بعضې خلک یې په مزدورۍ کې نه ورکوي خو هیله جوړه کړي، د قصاب مثلا 1500 روپۍ کېږي، ما ورته وایي زه مړی 100-200 بدنوالم دا سرمن په ما را خرڅه کړه، نو هغه ورته ریټ کم کی او دی ورته د سرمنې ریټ کم کی، دا ګناه ده، دا سخت جرم دی او ناروا دی. د قربانۍ د څاروي چې کم پړې دی پکې ورسۍ ده، اب هم خیراتي ورکې، اب هم په خپل استعمال کې به نه راولې، چاله خیراتي ورکه، په هغې صدقه وکړه. او غوښو سره به یې څه کوې، غوښه خو تاسو ته پته ده فرج کې به کېدی، د یو په ځای وله 3 والې او 15 کالې خورئ،
اخو تاسو ولا سیستم برابر کړي ډېر ورځې کې په پروژونو دونه راشي چې په دکاندارانو باندې د پریزرو راشي نه د قربانۍ وخت که ساتي ساتلی شي بالکل نبی علیہ السلام فرمائی ادخروا ذخیرے کے لیکن بہتر ادا سے نہ دا بہتر ادا چې دری سے کا یوی سا پخپل او خورا یوی سر میلمنو رشتہ دارانو لور کا یو فقیرانو لور کا اوکی ساتھی مش اختیار دلشتا او چینو میں اختیار دلشتا دا خود قربانے دا ساروی ہاں بعض سڑی پلار لا قربانی کی مور دا پارا کی بالکل کولے شي نبی علیہ السلام لکه څوک مالداری حضور پاک له یو کې چې ثواب مشي او که چرته یو سړي وصیت کړو چې مالا به قرباني کې دې کې فرق دی که چا مړي له قرباني وکړه غوښه په خپل هم خوړی شي د بچي هم خوړی شي او که مړي وصیت کړو چې مالا به قرباني کې او بیا ولا قرباني وکړه د هغې غوښې به نه خورئ به ټولې بیا خیرات کې دا سه مختصر مسائل د قربانۍ مې درته وي رب العالمین دې مونږ له د قربانۍ کولو توفیق راکړي اللہ مونږ ټول د بیت الله حج لبوزے اللہ مونږ ټول د بیت الله حج لبوزے اللہ مونږ ټول د بیت الله حج لبوزے کومې زنانه چې زمونږ اوازونه اوري هغې دې خدای پاک بوزے الہ العالمین چې څوک حج ته تللي دي قبول شوي حجونو سره واپس راولی الله روغ صحت سره د حج او د عمرې طوافونو دعاګانو توفیق والا ورکړي اللہ که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي اللہ چاہ دو سب پریشانی ٹینشنوں پا خوشحالوں بدل کے خدا خپل عظمت او د خپل حبیب مبارک مینا زمون فضل کے واچے اللہ دا دنیا او د آخر د فتنو آفتونو نم پامن کے ساتھے اللہ مونږ زمون بچی اهل عیال د ناگہانی مصیبتونو شلقونو نم پام نامان کے ساتھے الہ العالمین اچھا اللہ کے سب پریشانی دی پریشانی پا خوشحالوں بدلے گے خدا مونږ د بغضیانو د بغضونو نم ساتھے د حاسدینو د حسد نم ساتھے د شریانو د شر نم ساتھے پجب او پاندامونو خپل ذکر جاری کیا یو مرګری زمونږه د دې خیش کو ناتخوان دی داغي والده وفات شوی وه دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي څومره مردگان دي هغې ټول الله مغفرت نصیب کړي او الله چې څومره جمدي روغ دی خدای صحتونه والا ورکړي الله زمونږ بچي د لوفر او د جن نه وساتي او خدای دې کامیاب کړي او آخر وخت یو مرګري بار ملته تللی زمونږ یو ورور دی د هغه بچی دی اللہ دے کامیاب کی کامیاب ہے تدے خدے ورسئی څومره مسافر په بار ملکونو کې چې کم دوستان لګیا دي او غیزال نه مزدوري کوي نو خدای ته مل شي او ته مدد وکړي اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله یو بل مرګي زمون خدمت کوي نارینه اولاد بچی نشته دعا کوي چې خدای نارینه اولاد الله چې دا چا بچی نشته نارینه اولاد ولا ورکړي خدای نارینه اولاد ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین